مخکې وینو که نه چې موږ دې دغه د طاعون او وبا وایي دا خو مدینه کې هم خلکو ته لګېدلی ورپسې اشاره. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والكفر من قبل الوحي يمان یو معنا پیدا کړی او که ستاسو یادي اصل چې ایمان یماني دی چې کوم نورو ځایونو کې عقاید برباد شي نو د یمن د خلکو د عقاید اتباع کوي. اشاعره یمنیان دي که نه اشعریون او یا چې الایمان یمان ما راته خپلې معنا کړې وه ته مې ویلي مې ایمان مهاجرین هم د مکې د یمن نه دي. ولې ځکه دا د جرهم قبیلې اولاد دی او جرهم د یمن نه راغلي په مکه کې اوسېدلي. ابراهیم علیه السلام پکې واده ونه کړ. اکثریت د جرهم اولاد دی. او دویم دا چې انصار د مدینې د یمن نه راغلي دي. کله چې هغه باد پوښتنې د سورت سبا کې الله تعالی فرمایي نو هجرت وکړه بعد یمنیانو نو راغلل د مدینې په خوا کې بعض انصار د هغې اولاد دي نو مراد یې انصار او مهاجرین دي. شاودې والكفر من قبل المشرق والسكينة لأهل الغنم والكفر من قبل الكفر بخوريږي انتشار د کفر دجال به په دې طرف باندې راځي هر کفر په دغه طرف نه دی د اشاره ورکوي. والسکینة لأهل الغنم او سکینه د اهل ګډو شیلو والا کې اطمینان خلک یې وهي ټکوي غږ نه کوي ټولو منډې ترړې وړي عاجزي پکې ډېره زیاتې چې کوم څیز سره چې واسطه وي نو هغه کې هغه اثر پیدا کېږي او فخر او ریا په فدادینو کې ده چې چغې وایي فداد چغو والا ته وایي. فدادین څوک دي؟ اهل الخیر و اهل الوبر اسونو والا اهل الوبر د اوښانو ویښتو ته وایي اوښانو والا دوی په اوښانو چغې وباسي چې سره یې نو ګوره هغه اعز الاموال او قیمتي دی نو هغې کې هغه قبرې نه زه وګوره که نه موټرو والا او لینډ کروزرو والا قبر زیات دي په نسبت د چینچی والا. یأتي المسیح را بشي مسیح چې راشي دورو د احد ته د احد شاته نو فرښتې به یې واړي چې مخ شام ته وهناک یهلک هلته به هلاکي د عیسی علیه السلام په لاس باندې مخکې ده. فأما جاء في فتن عيسى ابن مريم الدجال وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن مسعود الأنصاري يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري من بني عمرو بن عوف قال سمعت عمي مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم الدجال بباب لد. وفي الباب عن امرأة حسين ونافع بن عتبة وابي بردة وحذيفة بن يزيد وابي هريرة وكيسان وعثمان بن ابي العاص وجابر وابي أمامة بن مسعود وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب والنواس بن سمعان وعمر بن عوف وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم. هذا حديث صحيح. باب النبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت انس رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من نبي الا وقد انذر امته النار الكذاب على انه وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر. هذا حديث صحيح. مسلمان بپیږي چې څوک یې ونه مني. باب ما جاء في ذكر ابن صياد. صياد څوک دی؟ دی ولې دا باب راوړو؟ په دې ګمان کې دی چې دا دجال دی. دا په مدینه منوره کې د یهودي مور او پلار نه یو ماشوم پیدا و. پلار یې یهودي و او مور یې یهودانه وه. د هغې نه یو ماشوم پیدا و. نو هغه ماشوم باندې دا ګمان کېده چې دا دجال دی. چې څومره صفات و پکې د دجالیت نو هغه صفات په دې ماشوم کې وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله تللی دی او دا ماشوم یې لیدلی دی او دې ماشوم سره رسول الله مبارک خبرې هم کړې دي. بهر کې نو په ده کې دا اوصاف د دجالیت وو او زه راته وایم یو څه لږ مخکې وو او زما خو خپل غالب ګمان دا دی چې دا دجال دی. دی روغ شوی دی بیا غیب دی پته یې ونه لګېده چې څه شو. نو ورپسې شرمون دی. وبه قال حدثنا سفيان وكيع قال حدثنا عبد العال الجريري عن ابي نضرة عن ابي سعيد رضي الله عنه قال صحب ابن صياد. ابن صياد او ابن صائد څوک ورته صياد وایي څوک ورته صائد وایي. اما حجاج جناب سعید خدري وایي یا محجج حجاج یا معتمرین یا رد شک د نه یې دي چې د عمرې په سفر کې مې ملګری په د حج بعد خلک ډېر سفرونه یې کړي نو بیا دې او یا وروسته راوي شک کوي چې زما ته دا ویلي چې موږ عمره کې څوک حج کې بد الناس خلک رانه جدا شو
فانطلق لنا لعلكم سفر کې خلک یو بل نه جدا کیږي وتركت انا وهو زعود ابن السياد يوم ذي قود لشو فلما خلصت جزان شو بدر فاخشعررت منه ويختمت ودريدل اخشعر ويختم يقولي شو يبندبو يلي لا يختني مدري ويختم ودريدل او واستوحشت هو يلي مما الذي يقول الناس فيه خلق خبرك هذا زمانه کے صحابوں کے مشابه دجال دي جامعہ نه نو کوی نه د مسړي غیر اختیاري هیبت راځي فلما نظرت في الكتب السابقين وقلت له ما تزع متاعك حيث تلك الشجره انا كل سامان اغه سره کې د ما ته نه دي کېږي ما هرته کې خواشي قال فابصر ولد ابن السياد غنما من شيء واخذ القدح كاسه واقف فانطلق لقلع فاستحلب به ولا شيء ولا قضي بيسين لا شيء وغير ذا اذن ذا مالكنا يوم ثم اتاني بلبن مالك غيره فقال يا ابا سعيد اشرب فكرهت ان اشرب عن يدي ولي حرام دي وذكر الله شيء نستم ناخذ اسن الدجال شيئا نخرم لما يقول الناس فيه وقلت له هذا اليوم يوم صائم كرم الوضع واني اشرب به اللبن وفيت فكرم الوضع وبيا بيم كرم دستون لك نو كتب دروغي ولي بدروغ ندي حقیقتا داسې دی او مقصود بالذات هغه وجه د لاس نشکم او ثانوي مقصد پیدا هم بغیر د حقیقت د سنت لګي فقال يا ابا سعيد لقد هممت ما قصد کړی رواه محمد الرسول او قطر د رسول د کونتا ثم اخذني فوزان في خبر لماره دیواج موزان مړ لما يقول الناس لي خلق مقام وي عبادت الدجال وفي علماء بحق غائبانا وي لي مقام قوفي غائبانا على اعتماد خبر كمن اغسل في خبير حديثي واقع زما حديث واقع مراد رمانا لغوي خبر زما تو خبير ليش بتا انتم اعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسو په حديث نو کوي نو تاسو ما ته دجال وای يا معاشر الانصار الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انه كافر او انا مسلم او مسلمان الم يقل لكم انه رقيم شامي لا يولد له بچی میں پیدا کی ولقد خلفت ولدي بالمدينه ما هو مدينه کی بچی پر حاضر او دار حج روان الم يقل النبي عليه السلام لا تحل له مكه والمدينه مكه مدينه متحلال لي الست من اهل المدينه اذا مدينه وهو اشار نزار داري انت لكم عقيل مكه حج عمره روان قال ابو سعيد والله ما ذا يجيب بهذا لا دلائل الى الرجل شکایت حاجی ماضی حتى قلت ما لعله مكذوب انا كلام واقعي ضروري لي تاخذ دجال ندي ثم قال يا ابا سعيد والله لو اخبرنك خبرا حقا اشتيا خبر لكم والله اني لا اعرف لبيجنا واعرف والده فلان بيجنا واين هو الساعه من الارض دي وقت كم دير دامرا تبتدا ورا نجدني تاك لي فقلت ما تقبل لك تقبل يتوب تقبل مصدر وفول مطلق خدای دې تا هلاک کیسه یوم باقی زمانه یوم مراد باقی زمانه موږ دې بیا په شک کې واچو اوس ګور دا په دجال او ولې د دجال نو دې څه پیژنې چې دې پیژنې خو دې په خپل دې ځان پیژنې کنه او پلار پیژنې نو خپل پلار یادې کنه او اين هو نو خپل ځان یادې چې کوم ځای کنه اس کو طرح باندې سوال وکي بچی وغیا نو دا رسول الله مبارک چې کمنه خولې دي دا د فتنې د خروج نه پسې خولې دي چې کله دا فتنې خروج وکي نو مکی مدینه ته باندې داخلي دی وخت خلالي په فتنه کې نه دي مبتلا او چې کوم وخت خروج وکي بلا خدای به په بچی باندې دي هله چې څنګه خدای دې ساتي بچی دې منشتا او چې کوم وخت فتنې خروج وکي نو بیا باندې کافر یا بری د الوهیت دعوه کوي نو دې وخت کې مولانا خروج نه دی کړی دا د فتنې خروج نه دی کړی نو دا خبرې ټولې د دوکې وکړلې چې زه مسلمان یم یو خطاب اعتماد دي چې زه مسلمان دا موږ خو یهودیان دي ته خو یهودي ته څنګه د مسلمان وې او دې وخت کې مولانا خروج نه دی کړی او شام په بچي بدلې کې خو د فتنې نه بس او مکی مدینه ته ورستو نه داخليږي نو چې ته دجال نه نو تاسو څه په دې کې دې پیژنه او دې پلان پیژنه او باندې دې معلوم چې کوم ځای دی دا سره څه تعلق دی ته ویې په خبره
اوس پتا سول نور روایت هم راشي غالب ګمان دا وکړي دی بیارو جوړ شوی دی پته نه ده لګېدلې او چې رسول الله مبارک کوم صفات ویلي دي هغه کې مو ادم او پلان کې مو ورپسې شاه. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بابن صياد في نفر من اصحابه منهم عمر بن الخطاب. عظيم ما شمولوا بكل امان المان لكان سلام عند قطوم بني مغالا بني قلاد بن مغالا قطوم قلاد ویلي کېږي د کانو چې کومه قلا جوړي قطوم وتوي آتا میں جمع ده بنو مغالي او قوم دي قال ما شمولا وهو غلام لكو غلام عبد معنا مكاو الک نو کوئی نشون دا ابن السیاد حتی ضربه هو نبی سام ظهره بيده دا تعظیم نه دي اسه کوئی ته نه کوي کنه کوي دا ځانو پیغمبر مبارک شاله ولا ضربه ورکا ثم قال اتشهد اني رسول الله ابن السیاد صدا کوي کې نو نظر کو حضور پاک ابن السیاد فقال اشهد انك رسول الاميين يردا کوي کوم چې د عربو پیغمبر ګور دې ته کې حالا وي ته قال ثم قال ابن السیاد النبي صلى الله عليه وسلم اشهد اني رسول الله صدا کوي کې د خدای رسول وما جمله د يهودي بچي د پیغمبر ودا نه کړه راکوټې ته کې وجه پکار وکړي رسالت دعوه وکړه وقال آمنت بالله ورسوله تو رسول نے ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم صدر الرضي ابن سياد بيأتيني صادق وكاذب خبر صادق يوم خبر الاشتيار الذي بنا دروجان فقال سم خلت عليك الامر كاذب من گڑبڑ دے دغه شیاطین پر خبر اسمان اوري اتاره وروړي نو یو رښتونی وي او بل دروجان ثم قال رسول اني خبرت لك خبيئا یو خبر بدل پټه کړی دا وخبأله تاسو کوئی راوی وای کوئی کی خبره چې پیغمبر مبارک وته پټ په یو متحدث السماء بدخان مبین دراوی ته سپته لري چې ولا پټ د صحابه ته وې چې ما وته سورۃ دخان دا اثر پټ کړی بدل کې ملا مستحضر کړی دی ګورو چې دا پته لګي کنه لګي نو خبره خو شیطان وړي ده کنه نو زه یې درې اور پړ کې وته واچولا فقال ابن سیاد هو دخ 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 وغیرہ دی لکه چې کوم چې په کړل دي راکا دوه فقال صد اخصا دا اخصا هغه وخت چې سپیډ سره وي روښه چخشه کولشه فلن تعد خپل تقدیر نه تجاوز نشي کولای اذن الله مقدر کړی هغه قال عمر يا رسول الله اذن لما تحكمك فاضرب عنقه قسم راسا كما تم دنیا دې کېږي ابو نار دوان وتا تیار تا ودا فقال عمر بن سام اني حقا رسول الله مبارک تب شک دې وخت کې یکو ابن السیاد دبیر ابن السیاد تراجه کا هو مقدر کا یکو کبیرہ ابن السیاد دجالا حقا نو ته نشي مسلط کېږي اب سوق وجدي عیسی علیہ السلام وان لا یکو ان لم یکو کنوی یکو کې دبیر تراجه کا کنوی لا سړی دجالا فلا خیر لك في قتله ولی لك سیمی دی زمیانو کې داخل دی او معشومن دی قال عبد الرزاق يعني الدجال دا خبر دا يقوي يقو ضمير ابن السياد تراجي او دجال دے خبر دے الا يقو کدی نبی دجال دا دوپے نو دی وقت لا دا امر شوی من ذکر دی معشوق دے او خروج د فتنه هم لا دے شوی ور پیغمبر مبارک پر عالم الغیب نه دی پیغمبر مبارک د غیب خبر وے نبی او کار خبر دا دی معلومات اخری خبرو کې د تاسو نه کوي نو رب العالمین ته مخامخ ولاړ دی پته وته نه لګي اذا عالم الغیب دی وی نو بیا پیغمبر مبارک ته پته و بیا خو به صفای ویل کې دا دی په دې وخت کې قتل معنا دی هغه وخت په دې وجه کې چې کوم وخت کې د فتنې خروج وي دا به ویل صحابه دا شی ورپسې شاه وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله عن الجريري عن ابي نضر عن ابي سعيد رضي الله عنهم قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن صاحب في بعض ابن سياد في بعض طرق المدينه فاحتسبه غلام واحتسبه بنديكا او دي الف يهودي وله ضوابط سنه زلفان او ابو ذر پاس سره ابو بکر او عمر دوه دغه لباس لاره د مدینه کې الا د بنو مغاله چې وته وي اگے سلام علیکم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد اني رسول الله فقال تشهد اني رسول الله وہی کہ شابت ہاں فقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل تراوی زیادتی او سأل تراوی زیاد کړي دي
دی فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ابن عمر دلتا ابو سعید خدری دی شابه وكتبه ورسله واليوم الآخر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركنا ارى عرشا یو تخت نم دو بودا پاسا ګور دې کې دا صفت نه تختونه څنګه فقال سم يرى عرش ابلیس فوق البحر قال ما ترى قال سبني ارى صادقا وكاذبا یو خبر رښتیا ودرو یا دو رښتیا یو درو مطلب دا چې یو رښتیا یو درو مطلب یو دی قال سم لبس عليه خبر په ګډه وړه بدعه پرې خو او پرې خوتا چې بیا رسول عمر په خبره کړې ده هغه راوي ذکر کړې ده نه ذکر او کې دي چې هغه جدا واقعي دا جدا واقعي بل وخت وسره ملاقات شي الا مولانا تکشف وفي الباب عمر وحسين بن علي بن عمر وابي ذر بن مسعود وجابر بن حفصة رضي الله عنهم قال حديث حسن وبه قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقذف الدجال وهو 30 عاما لا يكلمه لا عمر بدر شکال دیر کی بچی وینا پیدا د پیشن ګوي ورکړه بیا به پیدا شي یو غلام اعور تذکر انت ودا پیشن ګوي ورکړي ما تاسو د مخ دی ویلو چې رسول الله ورته پیشن ګوي ورکړي دي دا معجزه د رسول الله یو علم د غیب یو معجزه معجزه خو دې ته وایي چې الله ولله ورکی د مغیبات او پیغمبر خلقو ته او که الله خبر ورنکي نشي علم چې هر وخت سړي په قدرت کې لکه دا تا ته وایم چې شابه دې فاعل وایا مرفوع وایا ته وایي تعالی ما یو خبر درته وجودي ما تا ته وی شابه ضربتونه په زیاده منصوب وایا ته ضربت زیاده دا علم نه دی لغوي علم دی څه شي دی لکه لغوي دی او اصطلاحي علم دی وجودي به راځي شر جزئیات میں رضا ہوں دیر شبرت جزئیات کو خود ہے لیکن بقواعد میں نہیں پیکڑے جدا فائد و فائل منقود ہے بقاعدہ میں نہیں خود پیکڑے کہ مفعول بمنصوب ہے بقاعدہ میں نہیں پیکڑے کہ مجرور با چار نفس بسی مفعول دجار با مجروری مضاف الیہ بمجروری تمیز بمنصوبی بقواعد میں نہیں پیکڑے صرف جزئیات پہ رضا ہوں دیر جزئیات پہ رضا ہوں نقطہ تعلیم نہیں بھی بل مثال بدل کما تا پتا یو ډاکټر د توی چې د سونه دي چې پېچر ګولې تا پتا یا تا ډاکټر ویلي چې تبا د باندې راشي نو څه خورا لکه پیناډا او ته چې تبا راشي ډاکټر خلک نه دي پیناډا یا ماره یو کیدا دارو یا په خیر د دړي ما کو پتا ګولې څومره جزئیات څنګه باندې دی وای موږ ډاکټرانو ویل شي جزئیات د دنیا تاسو ته مانی دي پر معمولی بیماروں سے ڈاکٹر نے نہیں داخلہ شرط بتا دا گولے رکھا دا شیر رکھا وقت سپیر کے اوپرے اگے سر دی گزارو شکاگو اوپرے عمل سے شی اوپرے تو دا جزئیات تا تے دنیا معلوم دی نو تا ڈاکٹر ویلی کی تا حکیم ویلی کی تا طبیب ویلی کی نا حکیم اور ڈاکٹر اور طبیب کیا تھا ویلی کی کیا بس قواعد پر دا معلوم دی اگر تا اصول معلوم دی تو اصول اللہ دے اگر فروع اور بارسی اگر تا انسان دا بدن کل حالات معلوم دی اذا دا بسر وجنہ تاو ذهن كده لا تقيل لك بقية كل شيء وراثة فرقية وماما اور ڈاکٹر وہ جنا پینڈسائٹ لگا ہے نا پھر اگر تکان دے رکھا دے ڈاکٹر ہے جسے کو ماتا سکے اندر آئے سبق لگے مانا سا لگے رہنا انا للہ و انا الیہ راجعون اسی میں دان ستڑی یا دان ستڑی کا سے آگے لوگ بولا اور یا ماں دان ستڑی حدیث مبارک کے لگے مطلب لوگ کے خندہ کے نہیں وقت رکھتا ہے کر بتا تو ستڑی جوڑے گی انسانہ مدن کرے جوڑے گی مانا خیال نظر دینو خدای نہ خدایو کے نہیں وقت الحاصل خلاصہ دا مقصد میں بھی یو کسو ہے تو جزیات دنیا مختلوالی میں انگر اکثر نبی لیکی در سوچی حصول اقواعد ما تا خیلہ کتاب دس پیکے اقواعد ما تا دون پتا ایتا خونیم خبر ڈاکٹر مومنہ نا سویر کو کارنر پینڈسائٹ کشا پر ڈاکٹر زانا سوچا پریشت سے جب یا ہوئی علم گلمی دے رہا وڑشی کشا پر فورا ڈاکٹر زانا سوچا کار دے خرابی یا مالا ڈاکٹر روی کتاب گلمی زخمی دے رشا میں ڈیمیٹر کو
چې کسر سمجھ هغه علم هغه سره ما سره نشته دغه کې د زرهاو جزئیاتو علم الله پیغمبر ته ودرې زرهاو یې ودرې لکهاو یې ودرې اطلاع د غیب وته وي څه وته وي الا من ارتضى من رسول څه وته وي کېږي اطلاع د مغیبات نو جو وته ویل شي چې دا جزئیات په الله ډېر زیات ودرې علم د غیب نشي علم د غیب څه ته ویل کېږي مولانا صاحب چې کلیات وایي قواعد وایي نو چې چاته کلیات او قواعد وایي هغه ارواح بیا کوي چې چاته دا جزئیات معلوم دي ضربنا بس بزیدون وي او د اعمال به منصوب وي دا جزئیات دي او چې قاعده ورته معلومه شوه نو هغه به فاعل مرفوع وي هغه به مفعول به منصوب وي تاسو پیږي په خبره نو قواعد ورته ټول معلومه پوره علم خدای ورکړي وي بیا مې سیاد نه نو خبر بیا به د عایشې صدیقې د امین د روغوالي نه نو خبر بیا به د عایشې صدیقې په قدم کې پریشانه وي بیا داس کسان د خبر ولې لېږل مرګ لا بیا ویا کسان د بیر معموله ولې لېږل مرګ لا او بیا حضرت زبیر جاسوسۍ راولې لېږي نه پوهېږي په خبره بیا هغې راولې لېږي بیا خوا سره خبردار دی نو علم د غیبو هغې کې نصوص دي لا یعلم الغیب الا هو حسد یو هم نه دی چې زه پکې تاویل وکړم دوهم نه دی چې زه تاویل وکړم ټول قرآن ډک دی او پیغمبر مبارک په خپله وایي چې د غیب علم الله سره دی تاسو پوهېږئ او دا جزئیات هم چې پیغمبر ته معلوم دي په څه معلوم دي دا په طریقه د معجزې معجزه څه ته وایي هغه شی چې خارق للعادت پیغمبر د خولې نه وځي نو دا خارق للعادت د خولې نه وځي په الله ورته کې واچوي نو هغه د خولې مبارکې نه وځي بس او چې الله ورته کې وانه کوي نه وځي الله ورته القا وکړي نو وځي او الله القا ونه کړي نه وځي نو که علم وي نو بیا علم د معجزې خبره نه ده بیا د چا چې علم وي که نه نو بس هغه بیا مستقل وي هغې کې دا خبره نه نو الحاصل خلاصه باندې پوه شوې که نه دلته کې دا دی وایي روزبري دا وایي مور به دی پلار به دی او داسې وایي نو زنځیر به تړلي او فلان 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 دا اوس ورته الله ښودلي هلته مخامخ ولاړ دی ونه پېژني مخامخ ولاړ دی ونه پېژني تاسو پوهېږئ هلته تپوس کوي باقاعده د ابو هریره نه ای نه ته چېرته وې وایي د الله رسوله زه جنوب وم لمبل نه پوهېږې په خبره هلته علي نه تپوس کوي ته په عایشه خو نه پوه شوې هلته بریري نه تپوس کوي هلته دومره پریشانه دی رسول الله مبارک دومره پریشانه دی د عایشې صدیقې په قضا کې نو الله ورته وحیرانوي الحاصل خلاصه د خبرې څه شوه چې د غیبو کوم علم دی چې اصطلاحي علم ورته موږ وایو څه ورته وایو اصطلاحي علم ورته که موږ وایو نو هغه چا سره دی لکه الله سره دی که پیغمبر سره وي دا مشکلات به د ټولو نه ګټه خبره دا ده چې قرآن د نزول ته بیا محتاجه نه وي بیا خو به په لوحې محفوظ علم او قرآن به ورته معلوم و بیا به انتظار یې نه کړو چې صحابي دي که کافر دي تپوس کړي پنځه لمبه انتظار دی دا وحې انتظار دی به بیا خو تاسو معلوم و خلاصه ده او چې دا کوم اخبار یې ورکړي دي د جزئیاتو د زرهاو نه زیات ورکړي دي وایه ورته دا په کومه طریقه دي د معجزه د الله په اختیار کې د پیغمبر اختیار کې چې کله الله وغواړي نو د معجزه ورته وخله کې واچوي چې ونه غواړي نه کوي ورته اصل الله سره دی چې دا تاسو کې د مرفوع وایم دا به وي او چې د عمل منصوب وایي او د بکر د تغک نه کوم نو هغه تعویل نشي ورکړه چې څنګه غواړي نو او درې ورځې ناري مخې نه کانې تړلې او کله ورته الله په زړه کې خاو کې نو جابر ځای ته ځي نو دومره ډوډۍ ډېرېږي چې بیا په سرګونو خلک ګور دا ټول څه معجزې بنیاد چا سره دی الله سره دی او یو دا دی یو مولانا مې اورېده وایي هلکه شرع قاید په لیکلي دي چې د علم اسباب حس دی یو دلیل درته ووایم د علم اسباب څه دی حس ویلي دي که نه دي ویلي دویم سبب یې څه دی خبرې صادقه یاد دي که نه پیغمبر مبارک ته چې الله خبر ورکړ الا من اطلع مسنجر چې اطلاع ورکوي علم نه دی د خدای د خبر نه صادق خبر بل کم دی د خدای د خبر نه صادق خبر بل کم دی نو خبرې ول ورکړه علم نه دا معنا نو سره علم دانستان دی زموږ کوم بحث دی اصطلاحي کې دی هغه کې خو حسم سبب دی څه چې دی حس حس خو د حیوان نشته نو حیوان ته دا پته لګي دا مالک یو دا نه سپي ته پته لګي دا زبان خو زیات پته کوي نو سپي عالم
هغه کې په یو سبب څه شي کولای دی لکه حس حس خو د حیوان حیوان د پرته لګي دا غیا ده نه دا وګړي ودا نه دي دا مې بچی دی او دا نه دي نو دا حس خو د حیوان نشته او حیوان ته مې مولا وایي هغه ته معلم وایي دا دانستان کوم یو دی مولانا صاحب لغوي په معنا دانستان او پیغمبر ته د دنیا جزئیات دانستان وو نو هغه معنا سره خو دې تاسو په لغوي معنی سره دا ما جګړه په کومه یو کې دا هغه اصطلاحي څه ته ویل کېږي چې کلیات او تمایل اصطلاحي څه ته وایي چې دومره کلیات او قواعد معلومه چې دا غیر استعمال کوي دومره معلومه چې هر وخت قادر دی الا کله نسیان او وهم راځي په انسان دا نه وي هر وخت قادر دی هر وخت قادر دی فاعل به مرفوع وي هر وخت قادر دی مفعول به منصوب وي هر وخت قادر دی مضاف الیه به مجرور وي هرګه دا خبر باندې ورسېده کنه دا مې ډېر پوره خبره وکړې ستا مسائل دې کې حل ختم شو هر سره ته ذهن مسائل د اخلاص شي نو دا ټول جزئیات دي او دا جزئیات باندې مدې ته معلومات وي په معنا لغوي سره څه وته وي معلومات او علم اصطلاحي دا شی دی هغه شی دی چې تاسو ټول قواعد معلومي هر وخت قادر دا چې دا وایي درته چې دا وایي نه درته دا چې موږ وایو پیغمبر مبارک الله علم د اولین او د اخرین دا د جزئیات لغوي علم دی ټول ولا خدای ورکړي دي هغه کې اشکال نشته هر سره العالمین ورته ورکړي دي پر معراج لته چا سره ملاقات الله سره وایي کنه نو کله دا په علم باندې دی وخت ډېر مضبوط و بیا نو پنځوس منځونه ورکړل دا وته پته نه وځي دا ورکړي چې راځي موسی علیه السلام ورته ورشي شاو کام کا اوس هغه وخت وته پوره علم نشته هغه وخت څه نشته پوره علم چې الله سره دی او نږدې دی نو دلته باندې کوم نه راشي موسی علیه السلام خبرې چې طاقت نشي لرلې ګورې وته شاو نو بیا نو کومه کې دا نه ویل مونږ الله ته مخکې ویل چې الله تمام طاقت نشي لري سوال موسی علیه السلام خبرې راځي او بلې لګي او بیا په اوقات به څو خبره جبريل یو خبره خلاصه بیا د اوقات علم جبريل ولې خبره او بیا په بیت المقدس کې چې صحابه یو ټول پیغمبران یو ځای کېږي د جبريل سره ضرورت چې بیا ټول انبیا بیا په خپل وخت پتا او بیا چې کوم وخت د پیغمبرانو سره ملاقات کېږي نو جبريل ورته وایي چې دا آدم دی یا خپل وخت پتا قرآن ملائکه اعلی کې وته پتا نه لګي او بیا جنت کې وته پتا نه لګي هغه حالت تاسو ته ویلا محل چا دی نو جبريل ورته ویلا محل دا یو رجل من قریش بلا قریشی کنه دا بزمای کنه وینا ستاسو یو امتی دی ویسو دې ما امتی وی عمر دی ګوره هغه جنت کې تاسو نه کوي پتاو لګی دی دا غیب او خزانه لله غذائن الغیب هغه چا سره خزائن نه مراد ټول قواعد دي ټول د معلوماتو چې کوم دا مدار په کوم شیانو دي هغه ورته دي الله ځان سره ساتي هغه پیغمبر لا ورکړ اگر کا عطا ولي بعد خلک د عطای دي هغه شی عطای کې څه شک کړي چې کوم شی الله در کړی لدا ماتای ډوړې درکړه څه دي لکه عطای دي او به درکې دا عطای دي تو پورا علم در دې دا عطای دي دې در دې دا عطای دي دا اس خلقو د مخلوق د دوه کول لپاره یو شی شروع کړي نه خدای بدل دي او دا عطای دي خدای هر څه بدل دي مالک خدای څومره صفاتونه راکړي ټول څه دي لکه عطای دي رزق مال خدای راکړي زراعت شمس یا په عطای راځه کوم ماده وای یا په عطای شبا یو ټول سامان راکړي دي الله پاک نو عطای قادرم شوم بیا ولې د قدرت سره بیا په عطای ز رازقم شوم بیا په عطای ز مولدم شوم بچی من پیدا بیا په عطای ز ارشی شوم دا ارشی مال الله بیا خدای څومره صفاتونه ټول په ما کې موجود شو خو فرق سره شیخ نظام بلکې دا الله ذاتی استاد دی تاسو خبره خلق ولستر کې دغه چې نه دا عطای او دا ذاتی صحابه کې عقیده و نه دا تابعین کې عقیده و نه دا قائمه کې عقیده و ترڅو خلق ورسېږي ترڅو خلق له اصطلاحات لري صرف اعتراض د مشکور لپاره چې نجی د خدای غدا دي او د موږ عطای دي کار موږ نه کوي هر شي چې موږ راکړی څه عطای نو بیا الله چې څومره صفات دي دا غیر ټول کې موږ شته الله قادر دې باندې قدرت راکړي الله رازق دې زم بټوړای وشه په ورکو ویږي په خبره کنه الله امید دې زم سره پانداس کوم وایي زم امید شو
الله محیي دی زم کومه چې ما کوم بچی پیدا کیږي دا د محیي دی بچی شو دا ما خدای محیي دی بچی شو مولانا دا په توي وکړه دا ټول صفات دي او په څو وایي نه نه ټول راځه دا پای ما الله ذاتي بس بده بدلان بچو او څو کوي دا علم غیب جزئی وایي معلومات جزئیه ورته وایي علم د غیب جزئی ما وایي هغه علم جدا معنا ده علم جدا معنا د جزئیات او علم په معنا لغوي ورته ویل شي د معلومات او علم غیب جزئی ورته وایي علم غیب متقسم او جزئی او غیر جزئی ده علم غیب هغه ته وایي چې قواعد باندې نو قواعد کې اسم نشته قواعد بالکل نه دي معلوم نو دا اصل خلق د دوکې لپاره او ځان بچکو لپاره تقسیم دي د علم غیب کلی او د علم غیب څه شي دی جزئی دی ځان او دا به ویم د چا اطلاع کړي د علم غیب جزئی او صحیح عقیدې والی نو ابا بیا په دې معنا سره کوي په دې معنا سره کوي چې هغه علم د غیب معنا لغوي سره وایي دا علم د غیب چا سره معنا لغوي سره او په معنا د جزئیات دا معنا دا تعبیر په دې کومه دا موږ ته یو والا ویل یو قبل ویل مثال پتا او غیب څه ته وایي ما غاب عن بلاغه العقل والحواس غیب باندې ته ویل کېږي چې کوم تا جبريل وایي نو حافظ نبات نشو اپ حس معلوم شو چې تا جبريل وایي څه چې شو څه معلوم شو حافظ او غیب څه ته وایي ما غاب عن بلاغه العقل او چې په عقل باندې معلومیږي دا بم او غیر دا غیب نه او په حس معلوم شو او کته وینا جبريل ول اطلاع ورکړه او دې ته مې غیب نو د دې امور اطلاع بیا پیغمبر چا ورکړی دا صحابه ته نو کله اطلاع او رسول الله مبارک عالم الغیب و نو د اطلاع او صحابه ته بیا عالم الغیب و دا اطلاع دا غیب او دا علم نه دا اطلاع دا چا دا د مغیبات او دا اطلاع دا چا دا د مغیبات او هغه بیا حضور پاک صحابه ورکړی دا نو صحابه باندې د غیب شو نو چې کوم چې په هیڅ معلوم چې هغه دا به دوه خبره وکړه په هیڅ معلوم چې هغه نبی غیب نه ویل کېږي یا هم په بعض دا چې وته اطلاع ورکړه حضرت خضر د امور تکوینیه هم عالم الغیب او موسی علیه السلام په عالم الغیب شو موسی ته عالم الغیب ویل شي صرف د تدریس څخه پتا وته ولګیدل نو هغه قواعد ورته نه دي معلوم کوم قواعد چې حضرت خضر سره دي بدا میں خب الحمدللہ دے کہ تا بس سر خبروں کا اشکال بنا رہتی ورپسې مولانا ثم يولد لهما غلاما وذر شيء وقلوا ولد ازر شيء غير ازر بنسبت هر شيء مدیر بھائی او اقل بنسبت هر شيء په منفعت کې پیدا وکړم به حکم دا نه معنا اوستر کی ګلودي ولا نه مقلب ته پیغمبر ته پیداری واحد متوجه شیطان ته متوجه ثم نعقلنا یا پیغمبر مبارک بیان کړه مور وکړه د بیکاري کوال وګل دي نورتان کوي ذات اللحم خفيف اللحم ذات خفيف اللحم وخبم کوي او خود به منقار د توتی بشان کوي بار بار د توتی په څو ته پیدا نه کنه هغه څه وي او مو به امراه فرداخيه سربای فرداخيه هغه ته چې سادیه نه کړي نو سادیه نو معنا وي طويل مقبره بالطويله الساديه ابو بكر فسمعت بمولود يوم شد يهوديان في المدينه كانت سيجاره ولي فذهبت انا وزبير بن العوام حتى دخلنا على ولده فاذا نال نعت الانسان فيه ما تدعو لا يمارس منافسه قلنا هل لكما ولد تفوز لكي في مقاس تندير شكال مدران تلك لا يولد لنا ولد ثم ولد لنا غلام ولكم بيداش اعور رد او اضر شيء فنسبه درجه ديوان كاري غير مضر دي او اقل منفعه الفائده لك انا معناه ولا ينام قلبه قرص قال فخرجنا من عندهما نداء ابن سيكون جدير رات رسول جولان ربانوار کی في حر الشمس نبرقا رناكي في قطيفة بيوسادر كرانا نتيو ولو همهمات او بنغاري يتاو وكشف عن رأسي سمن يخاكو وقال ما قلتما اغا شتاس بقوبي ما قلتما وقلنا قلت بكنا ما قلتما مترسوبي ما مو استفهامي دي وقلنا مغرسوبي وهل سمعت ما قلنا قال نعم ترى معيني ولا ينام قلبي هذا حديث حسن غريب لا اله من حماس او حماس قرأ من رسول صحابه ستة ولا بيدي قلت إذا سمع بيجي مولانا سيد يوم ده حديثه كان وربسيشا باب النبي قال حدثنا عنان قال حدثنا ابو معاويه لنا وشان ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الارض نفس منفوسه يعني اليوم ياتي عليها 100 سنه جدا يوم منفوس يعني الداري او
په ده باندې راکړي 100 کاله پس په خطر وړه دا د حضرت خضر په حیات باندې په ممات دلیل ویلي یا د دې خبره نو دې نه امام ترمذی په متعدد روایت او فیصله پتا کوي ډېر دا معلومي دي چې دا دجال نو په دا دجال وی نو حضور پاک څه وایي چې کوم ځان دې سر کاله پس بني نو کاغه سر کاله پس بني دجال ورته قیامت پورې ورته قیامت پورې نو ما دې جوابونه کړو چې دې نه مراد انقضاء او القران دی یو کس چې ځان دې پاتې شي هغه کې مرا وره پیاړه یا دجال به مستثنا کما دا خپل جواب دی لکه فرشتي کې مستثنا دي فرشتي هم منفوس دي جنات کې مستثنا دي جنات هم منفوس دي نو دجال دا طویل عمر او فرشتي او جنات دا مستثنا کما ورپسې شه وفي الباب عن ابن عمر وابي سعيد بن بريدة رضي الله عنهما هذا حديث حسن وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمرو بن سوري عن سالم بن عبد الله وابي بكر بن سليمان وابن ابي حزمة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه على رأس مئة سنة من هذا الدين سركال بس لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد قال ابن عمر رضي الله عنه فيما يتحدثونه فقالت لي بيان دي بدغ حديث لکه دلته کې دا وایي مخکې دغه بل حدیث ویلی دی شابه دی وانما قال وتغیب کې قیامت راځي شابه وانما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفهم من هو اليوم على ظهر الارض احد يريد بذلك ان يقرب ذلك دې معنا کې دا پیړۍ به ختمېږي یعنی غالب بمري یو کس چې باقي پاتې شي پیړۍ غالب ته وایي تاسو پوهېږئ خلک وایي زموږ د پلار پیړۍ ختمه شوه زموږ پیړۍ راغله حالانکې د پلار د زمانې بعد خلک ژوندي وي زموږ د نیکه پیړۍ ختمه شوې ده حالانکې د نیکه د زمانې بعد کسان یې ژوندي پاتې دي نو پیړۍ اکثریت ته وایي دا زمانه وکړه بله معنا دا تمام وکړه ورپسې شه باب ما جاء في النهي عن سب الرياح او بعضو تکنزل دا یو پټه فتنه ده په الله چې زه چې د یوه کوټې ته بد راتلم نو دا کوټه په خپل اختیار نه ده جوړه صانع جوړه کړې ده دا نسبت صانع ته شو دغه بار په خپل اختیار نه چلیږي نو بار تکنزل لا الله ته به راتللی دي ورپسې شه مولانا وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن حبيب الشهيد قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا بشر بن ابي ثابت عن زيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابي عن ابي عن ابي بن كعب رضي الله عنهما وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الرياح فاذا رايتم ما تكرهون فقولوا اللهم انا نسالك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما فيها الباري مجوائل اللهم انا نسالك من خير هذه الريح خیر هذه خیر څه چې ما ته ضرر نه رسوي تما بادیونه ورځي تما ونه نه ورځي وخير ما فيها بلکونه کې زدي بلکونه کې په دې پات کې زدي ګرمي او یخني ده نو چې مال زیاته ګرمي رانه کې زیاته یخني رانه کې وخير ما امرت به بعد په سبا نه مامور دي په اوريال باندې او چې د باران ولر راوړي او د فقط ولر راوړي ونعوذ بك من شر هذا الريح چې ما ته ضرر ونه رسوي ابادي مې وړاندې ونه مې ونه غورځوي شر ما فيها چې حرارت او برودت دی چې ما ته نقصان او شر د ما امرت به بعد په زما امور دي شابه سي یوریت نو هغه اورید رانه ولي چې په عادیان مې کما مستوا شابه سي وفي الباب عن عائشة وابي هريرة وعثمان بن ابي العاص وانس بن عباس وجابر رضي الله عنهما هذا حديث حسن صحيح باب النبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي قتادة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وعنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فصعد فقال ان تميم الداري حدثني بحديث تميم الداري نام في صحيح او دې بالکل اخر کې تقریبا نه هم لسم کارګری مسلمان شوی بالکل اخیری زمانہ وا نو دې سوي حدثني بحديث پیغمبر مبارک دا حدیث ویل نو خوشاله کوم نو احببت ان احدثكم ان ناسا تميم الداري حضور پاک ته حضور پاک صحابه ته یو ډله اهل فلسطین نه رکبوا سفينه في البحر وارجو په کشته په دریاب کې تميم الداري پکې نو جولان ودی کشته په جولان دا چې بعد وخت هوا د سمت مخالف نراشي دی نو کشته د خپل خروف نو ورواړي بل په مخه کې حتى اضافت طور دولوی در دیکھتے بعد یعنی کشتے فی جزیرت من جزائر البحر بعض وقت دون تیز بات راشی جو کشتے بیا پدان نہیں ببر طرف پہ ورواڑا تاسو پوئی گئی پر خبر اوے یو سی دو بورو ببر طرف شی جزیرے تیولس کرو
فإذا هم بدابة دي جزيرة کې کوشو یو دابې سره ملاقات شو لباسا د وختو ډکا جامعہ دستور کی معنی څه د وختو ډکا ټوله ناشرة شعرها وختي خوارو فقال او شکل الانسان دے او خبر الانسان پشان دے گئے فقال ما انت تسوکے قال انا الجساس جاسوس ہے شیطان کا ممکن دا پدے شکل قالوا فأخبرين من خبر راکا قالت الا اخبركم نتازو لخبر لكم ولا استخبركم نتازو لمعلومات اخر طلب دا خبر نتازو لطلب دا خبر ولكن ورش اقصاد دي كلنا مراد الجزيرة فإن سمال دے وقصتا يخبركم تازو لبام خبر درکی او تازو لبام معلومات واخر فاتحين على المقصاد طريقا يوصلي موسى مترلشيو بسلسلة بيو زنجير فقال غلط أخبروني خبر راكي دعين زعارنا تفشام كي يوشينا او زعر دقواري تنوي دكر زكوة قلنا ملقا او تازي من تدفقوا في أبرا غرزي بارا غرزي بأخبروني عن البحيرة بحيرة برية قال من قدكذا تدفق ببارا غرزي قال أخبرنا نخل بيسان لا فشام كده كبير غرب باغدي الذي لأردن وفلسطين بمياس كده أن يطعموا آية بخوراك والكي هم نعم أو دكذا ذكيرنا قال أخبرني عن النبي البعثة هم نعم قال أخبرني كيف الناس إليه قلنا سراعهم وتمسرعين بمنا مخالف وتلوار ولدي مسلمانيكي قال فنضع توبيك لي نزوة يوم القد توبه حتى كاد قريب أن تخلص إلى أخلاص شبه إذا نزلنا قلنا فما أنت قال أنا الدجال وإنه يدخل طول خارون تبداخليه طول إلا تويبة أو تويبة مدينة دا هذا كوي جايبه وبيقوي بدا وحيرات تبرية ومجشي دا بار ومجشي دا خاربي ماجي براني كان دا اطلاعات ورکل نو دا او بیولی دا نو ممکن دا کہ اللہ پاک دے بوتلے دے او باغا جزیرہ کے بند کردے او دا خلق دا نظر نے پڑھ کردے دے صحابیو دا دے خود دا موت دا کرامت یا بدوی ما چی دا اللہ پاک دا دے ہر شی صورتون پا اللہ سر پردے نہیں کرنے نو دا چی روز تو کم صورت دا خروج دے نو اللہ صحابو دا اگر صورت مثالی ہوا اگر صورت مثالی وتا متشکل گو لکا سنگا چی پیغمبرانی وتا بیت المقدس کی اخور حضور پاک تا موسیٰ علیہ السلام نے قبر کے خوی اسولی او بیا وتا انبیاء کرام پا سماوات کے اخور نو صور مثالی وتا متشکل دلجان او یا کی دیشی کہ اللہ بوتلی بھی او پدا جزیرہ کے مقید کری بھی او ساتلی کوئی یہ خبر او صور مثالی خدا دے کل پلازنی کنا اگر صور مثالیہ متشکل شو اگر صور مثالیہ لکا ماتا تو تصویلیو کہ در پیغمبر مطالق ترکوز کی گدا سوک دے یو جواب خبر کے نو یو ساری دن تمڑ دے یو سار کے ودا قیم پسودی کم دے لازم خدا دیر خلیق ملی گر کسان جلازی وشی یو دن تمڑ دے یو امریکہ کے دے سعودی کے دے بلدے لٹول نقرونو کی در پیغمبر ترکوز دے یو حمدابیلو کی حجاب مپور تکی رول درور کارش بل میں سویلیو اروزہ بہتا ہوتا ہے بل میں سویلیو ارجع تباہ صورت مثالی ورماکی صور مثالیہ نکرن ندعا پر ایمان سے اشکال نشتا ورمسیشا هذا حديث حسن صحيح ولي من حديث قتادة عن الشعبي وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها باب النبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو الناصر قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد حسن عن جند بن حذيفة رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يذل نفسه قالوا كيف قالوا ما كيف يذل نفسه قال يتعرض من البلاء لما لا يدرك لن آزمائی کنو تا پیش کے طاقت دینا لگے لما آئیتا یا خدایا کوئی آخرت کی کمزار رکھے پر دنیا کے راکے کوئی آخرت کے راکے او تزان ذریعہ کے سے اللہ پنی قادر ہے آخرت نے خطر دنیا کیوں نہیں دار کون ختم ہولی شکن پھر التم عافیت راکا و دلتم را دان میں ذلیل کوا شکالا تب مصیبت دنم پر آخرت کی ٹنگی دیشے او نم پر دنیا کے ہاں باب النبي قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا محمد بن عبد الله الصالح قال حدثنا حميد الطويل عن سن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر اخاك ظالما او مظلوما قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرته مظلوما فكيف مظلوم مطلب مدد بے حکما ولے ظلم نہ بے بچ کم
فكيف أنزل هذا ظالم بعد سينكو كما قال بيا ظلم کی تعاون شو ويتكفوا عن الظلم ظلم نے بنتا دائما دا شو گناہ الاخلاص کا. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها هذا حديث حسن صحيح. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.